أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون سورة الحجر 54 نمبر آیات. په دې 54 نمبر آیات کې د فرشتو د خوشخبری د ذکر کولو نه وروسته د ابراهیم علیه السلام حیرانتیا او تعجب ذکر کیږي. الله تعالی وی قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل ابشرتمونی ایتا سمان لرزیر راکوي على ام مسنی الکبر چې رسیدل ماته بډاواله. مکه مونږ ابراهیم علیه السلام په عمر باندې خبره کړې و چې دغه ټیم کې شپږ شل کاله عمر یو. فبما تبشرون د کومې خبرې په کومه طریقه باندې زاري راکوي. د اولنې تاسو چې کوم دی ابشرتمونی نو دا تاسو د پاره تعجب او د حیرانتیا دی چې دا خوري د تعجب او د حیرانتیا خبره ده چې ظاهري اسباب موجود نه یو کاروش. او دا دویم تعجب چې کوم دی په بما تبشرون کوم تاسو چې دی نو دا طریقې کار تاسو ته چې اولاد خو ماته ملاويږي بغیر د اسباب او ظاهري اسباب د نشواري په صورت کې. لیکن دې طریقې کار څنګه دی چې بیرته مزه ځوانېږم او غیره بل طریقه به ملاويږي بل بډاتوب سره به ماته اولاد ملاويږي. نو اولانې تاسو چې کوم دی دا د حیرانې درو دی او دویم نه طریقې کار دی چې دا ظاهري ازواني به ماته واپس کیږي کنه دا به نه واپس کیږي خو اولاد بل را کوي. قالو دی ورته ویل بشرناک من زیاده درکو تا ته بالحق در یقیني خبري حق په معنا د یقیني خبري سره دی چې اولاد ته یقیني ملاويږي. کته څومره حیران او ناشنا شي حیران حیرانيږي ناشنا د معلومیږي لیکن اولاد تعالی الله تعالی درکې د خبره یقیني ده. فلا تکم من القانتين تمکه د نا امیدي کوونکو نه نا امید کېږه ما. تاسو کوم نه تعجب کول تعجب په دوه طریقو باندې راځي. یو دا د جوکار د انسان د عقل او د عام عادات او اسباب خلاف وشي نو بدیم سره حیرانېږي او دیم چې جوکار ناممکن ښکاري نه سره حیرانېږي. نو بچو کې د ابراهیم علیه السلام تاسو کړه تعجب یې کړو. ابراهیم علیه السلام تاسو تعجب په دې بنیاد باندې چې دا کار ډېر عجیب او ناشنا دی په دې معنی سره نه چې ناممکن لیکن څنګه په تاسو کې په تعجب کې خودوانه احتمال موجودي نو ځکه فرشتو ورته ویل چې نا امید کېږم. ابراهیم علیه السلام نا امید نه صرف حیران شوی ورته. قال ابراهيم عليه السلام ويل ومن يقنط من رحمه ربه او سوق د نا امید چې د رحمت در خپلنا الا الظالون بغیر د گمراهانونه د الله د رحمت صرف گمراهان نا امید کیږي بل څه د نا امید کې دي نش. او بیا نبی ابراهيم عليه السلام د انبیاء په سب کې شمار دي نو اس کلم نا امید کیږي نه. نو معنی دا چې نا امید بالکل نه د نا امید خبره نه ده. قال ابراهيم عليه السلام ويل فما خطبكم صد حال استاسو صد لوی خبر ساسو ایها المرسلون ارا لګلو فرشتو. خطب لوی پیغام ته ویل کېږي چې هغه غټ خبره معمولی خبر ته خطب نه ویل کېږي. ابراهيم عليه السلام ته اندازه ولګېدل چې دا فرشتي ډېری دي. مخکې موږ ویلو چې د دریو نواله د نه پورې اقوال دي کېشته د نه فرشتي یا درې فرشتي کم نه کم دا دې د فارنه راغلي جماعت را اولاد زری راګي ځکه اولاد زری خو یو فرشته امر کولی شي. د دې ډېرواري نه اندازه ولګول چې یو غټ مهم باندې راغلی یو لوی خبر شته. نو تاسو دې وګورئ فما خطبكم ايها المرسلون صد غټ خبر تاسو یې را لګلو فرشتو یعنی یوازې اولاد پر تاسو نه راغلی غټ خبر تاسو لري ست پیغام برشته. قالوا فرشتو ویل ان ارسلنا یقینا موږ لګلې شو یو الى قوم دس قوم دا مجرمین چې هغه مجرمان دي. د دې مجرم قوم نه مراد قوم لوط علیه السلام قوم تر لګلې شو یو. اصل کې موږ د هغه د هلاکت د پر راغلیو لیکن مکه تاسو سره ملاو شو چې خوش خبري ته وورو. الا آل لوط مگر خاندان د لوط علیه السلام نه یا بغیر د خاندان د لوط علیه السلام نه قوم به غون هلاکیږي لیکن لوط علیه السلام کم کورینه چې دغه نه بغیر غو نه هلاکیږي ځکه چې هغه دین د پاره کار کړی دی دغه جرایمو کې شریک نه دي. ان لمنجوهم یقینا مخلصو حوی لرا لوط علیہ السلام خاندان بچکو اجمعین طول لرا الا امراته مگر زنانه د حغنا یا بغیر د زنانه د حغینا زنانه په هلاکیږي د نفات کیږي. قدرنا من اندازه لګول انها لمن الغابرین چې یقینا د باقی پات کېدونکو نه په عذاب کې زنانه بارکی عذاب بنازلی کې د هلاکی.
دې باندې مخکې موږ خبره کړې وه چې زنانه ولې هلاکي هغې باندې موږ بحث کړی دی چې یاره دوه اقوال په دې کې شته دی. یو قول دار د مسلمانانو خو د اسلام سره سره به کمزوري دا وه چې د خپل کور او د لوط علیه السلام د تحریک او د انقلاب اطلاعات به یې ورونو ته ورکول او ورونه دغه قبیلې دغه خاندان ښځه وه. نو هغې د وجې نه به د لوط علیه السلام پټ رازونه خورېدل او پټ ونه پاتې کېدل. نو په دې کې چې کوم دا مېلمانه راغلي دي نو په دې کې اکثر روایت دا دی چې دا اطلاع د زنانه ورکړې وه خلکو ته چې زموږ کره ناشنا کسان راغلي او د مسلمانانو پټ رازونه خورول هغه خلکو ته چې کوم د اسلام دشمنان هغوی ته رازونه ورکول دا د نواقض الایمان نه دي. په دې باندې ایمان ماتېږي. نو په دغه طریقه باندې د لوط علیه السلام زنانه د مسلمانانو سر نه بهر شو او په دې عذاب کې پاتې شول. دا قول پکې مشهور دی. نو په دغه طریقه باندې دا انها لمن الغابرین یقینا د باقی پاتې کېدونکو نه ده په عذاب کې د عذاب کې به لازمي پاتې کېږي. او دویم خبر پکې دا هم ده چې په هغه زمانه کې د کافرانو زنانو سره نکاح کول جایز دی امت کې جایز نه دی. لیکن دا ولنې قول دا راجح مضبوط قول دی. فلما پس هر کله جاء اجرالو فرشتي آل لوط المرسلون خاندان د لوط علیه السلام ته المرسلون فرشتي لوط علیه السلام ته چې کله فرشتي راورسېدلې او لوط علیه السلام سره ملاقات وشو قال لوط علیه السلام ورته ویل انکم یقینا تاسو قوم داسې قوم منکرون چې ناشنا یې. دې ځکه کې د فرشتو سره خبرې ذکر کیږي او لوط علیه السلام ورته وایي تاسو ناشنا مخلوق یې یعنی زه تاسو پیژنم نه. نو دې کې دې مسلې ته اشاره ده چې لوط علیه السلام هم علم غیب نه لرو. د الله تعالی پیغمبر دی د ابراهیم علیه السلام وراره دی لیکن په دې خبره نه پوهېږي دا څوک او حالانکه دا فرشتې وي. نو دا مستقیمه مسله شوه چې پیغمبران او څومره لوی لوی بزرګان چې همي خو په غیبو باندې هېڅوک نه پوهېږي بغیر د الله تعالی نه. قالو دې ورته ویل بل جئناک بلکې موږ وړلې تا ته بما هغه خبر یا هغه شی کانو فیه یمترون چې د خلکو په هغې کې شک کوي. هغه شی هم راوړی دی هغه عذاب هم راوړی دی چې کوم عذاب د خلکو نه مانه. دې خبرې ته اشاره ده چې لوط علیه السلام قوم د دې خبرې نه قایل کېدو چې د الله تعالی په نافرمانۍ باندې په ګناهونو باندې عذابونه راځي او دې دا خبرې دغه نه یقینېدلې نه منلې. نو ویل بس هغه خبره مو ته راوړې ده هغه عذاب مو ته راوړی دی په دوی به نازلېږي چې اوس یقین شي. هغه شی هم راوړی دی هغه عذاب هم راوړی دی چې دوی پکې شک کوي یمترون شک کوي نه مني یعنی موږ عذاب راوړی دی په دوی باندې عذاب نازلېږي دا معنی شوله. وآتیناک موږ راوړی تا ته بالحق دا عذاب یقیني وإنا لصادقون یقینا موږ رښتونی یو. دا تاکیدات شو چې دا عذاب یقیني راغلی دی هېڅ شک پکې نشته دی بیخي سمه خبره ده او موږ په دې خبره کې یقیني رښتونی یو دا په رښتو خبره ده. نو دا د لوط علیه السلام د تصدیق دپاره تاکیدات راوړل چې عذاب بیخي یقیني راورسېده اوس د نازلېدلو ټیم دی. فاسري نو بوزه باهلک د خپل کور خلک بقطع من الليل په یوه حصه د شپې کې. لوط علیه السلام ته یې طریقه وښودله چې د شپې خپل خلک روان کړو د علاقې نه بهر شي چېرته لاړ شه. نو په نورو روایاتو کې تاریخي روایاتو نه معلومیږي چې د شام علاقې ته لاړ شي ځکه دا واقعه چې کوم دا په اردن کې راغلی وه. لوط علیه السلام قوم دا په اردن کې و او اوس دغه ځای باندې د اردن حکومت قایم دی او د هجرت حکم شوی او شام ته د علاقې نه وځو شام ته لاړ شه نو د عذاب نه به بچ پاتې شي ځکه دا داسې عمومي عذاب دی که ته پاتې شي لاړ نه شي خپل اهل و عیال ونه باسي نو دوی به هم د عذاب نه متاثره شي عذاب به پرې راشي. نو لوط علیه السلام ته یې وویل د شپې خپل خلک روان واتبع ادبارهم او ته ورپسې شه وروسته د دوی نه یعنی معنی دا شوه د دوی مخکې روانې ته ورپسې شاته وروسته ځي د ډېرو وجوهاتو نه. یو دا ده چې څوک شاته پاتې نه شي لکه ستا مسلمانان ملګري چې په دې کې څوک پاتې نه شي ته پسې شاته ځه. او دویم دا ده چې د الله تعالی حکم دا و چې کله تاسو د شپې روان شي هجرت کوئ نو څوک به بېرته نه ګوري مخکې به ګورئ بېرته به نه ګورئ په تیزۍ باندې به ځئ. نو چې کله ته وروسته روان یې نو ستا روب به داسې چې څوک به د یارې نه بېرته کتې نه شي لهذا ته پسې شاته ځه. ولا یلتفت منکم احد بېرته دې نه ګوري ستاسو نه احد هېڅ یو کس وامضوا تاسو لاړ شئ حیث هغه ځایونو ته تؤمرون چې تاسو ته به حکم شوی دی. مخکې موږ وویل چې دا شام علاقه و شام علاقې طرف ته حکم شوی و چې هغې ته لاړ شي. وقضینا الیه ذلک الامر من فیصله کړې وه د دې کار ان دابر هؤلاء چې یقینا بیخ د دې کسانو به مقطوع کټ کېږي مصبحین په سبا کې. بیخ کټ کول معنا دا ده چې سبا راختلو سره سم په دې باندې عذاب شروع کېږي. او دا ډېر چې کوم دی د بر دا وروستنۍ حصې ته وایي د قوم وروستنۍ حصه
دا ماشومان او زنانه نو معنی دا شو دا قوم د یخ نه هلاکیږي د دین هیڅ کوم نه پاتې کیږي همدغه سی وشو لوط علیه السلام د قوم ماشومان زنانه هیڅ د عذاب نه پاتې نشو ټول ختم شو مقطوع دا به کټ کیږي مصبحین به سبا کی یعنی هلاکت د سحر راحتو سره سم به د دې عذاب شروع کیږي ورسته په بل ځای کې مشرقین ټکي هم راغلي دي واخذتهم الصيحه مشرقين نو ونی و دوی لره چغي مشرقین په وخت راختلو د نور اشراق چنر راختلې او دې ځکه کې وایي چې مصبحین سبا چې څنګه اذانونه شروع کیږي په دې ټیمونو کې دی بیخ کټ د دوه آیاتونو کې تضاد نشته دوه حاصل یو د اولنی آیات چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین د دې معنی دا د عذاب بنیاد به آغاز به د سبا نه شروع شي د اذانونو سره سم به آغاز شروع شي او مشرقین د ساخت پټې د نور راخذلو پټې پورې به عذاب مکمل شي به د سپات نه الله تعالی وجاء اهل المدینه یستبشرون اورالو د خواندان د مدینه والا خلق د خار خلق دوی رااله یستبشرون یو بل ته زیری ورکول چې خلق راغلي دي منمان راغلي دي دا واقع چې کوم در اصل کې دا واقع اولنې سر د چې وجاء اهل المدینه یستبشرون دا اولنې سر لوط علیه السلام کړه ملمان رااله لوط علیه السلام دوی نه پیژاندل لا خبر اترې وسره شوی نه چې بده خلکو رامنډي وایي او را خوشی د کور محاصره چې کور محاصره کې داغینه بعد لوط علیه السلام د ورستاني خبره وکړه چې ان هؤلاء ضيفي فلا تبزحون لوط علیه السلام ته پته نه و پیژاندل لا نه دي نن شکل لوط علیه السلام د غم او درد او د خبرې د پرشتو واوریدلې اغینه بعد پرشتو سره خبرې وکړلې چې یریګمو او بل جئناک بما كانوا فيه يمترون برد ان ارسلنا الى قوم مجرمين دا آیات واقع ورستری حصہ ده او دا ځګینه چې کوم دی چې وجاء اهل المدینه یستبشرون دا واقع اولنې سر حاصل دا چې لوط علیه السلام خپه شو د ورستاني خبرې وکړلې د غم اظهار او ګیلې شکوې د خلکو نه وکړلې د پرشتو ورته ویل چې یریګه خبکیګه ما موږ پرشتي موږ انسانان نه یو زموږ خاطر راتلې نشي دا واقع مکه په تفصیل سره تیر شوی دی چې لوط علیه السلام قوم چې و د نارینو سره د بدعملۍ کولو یو مستقیل پیشه اختیار کړی و او دا د جرایم ګناہوں د دې مثال د نشي غونته کې دی چې په دې مرزونو څوک اخته شي د دې اصلاح کول کافي مشکل دی د دې لپاره لوط علیه السلام لاړ د قوم اصلاح خو به حیا قوم او به شرم خلق چې کم به حیاي او عیاشي کې اخته شوی نو د څه خلکو اصلاح کول کافي مشکل دی نه اصلاح کیږي د اصلاح کول ډیر زیات ګرانی کم خلک چې په حاشیه کې اخته شي په حاش قوم اصلاح کول د مشکل دی په داسې مرز باندې اخته شي خبره به اثر نه دا چې په کوم ځګنو کې او بده وجنه صلاح الدین ایوبی رحمه الله بویل چې تاسو یو ملک یو قوم بغیر د جنگ نه وهل غواړي خرابول غواړي بس په حاشیه کې ګډه کوي دا قوم نه جنگونو شو نه د جهادونو شو نه په حاش قوم به غیرت قوم خپل قوم باندې غیرت کوي او نه خپل دین غیرت کوي نه خپل وطن غیرت کوي عیاش قوم په هیڅ باندې غیرت نه کوي چې غیرت نه کوي دا جنگ هم نه کوي ځکه جنگ د غیرت نه راولاړيږي چې غیرت به کینې جنگ کوم ځکه نه راولاړ شي دا قوم اسراء نشو خپل مرز او جرایم جاری وساتل تر دې حد پورې د عذاب ټیم راورسته نو لوط علیه السلام کوته درې فرشتي رالی یا نه فرشتي رالی او د دې فرشتو د رضوانانو الکانو په شکل کې رالی چې د حسن او د خایست د ډېر زیات خایسته معلومېدلې ځکه چې د قوم څنګه مرزو په طریقه باندې په تور باندې عذاب راغی نو ځینې روایت دا چې ذکر په لار روانو د فرشتي او په انساني د الکانو په شکل کې وي خلکو ولیدل یو بل ته اطلاع ورلو خبره ورکړه چې راوځي او ځینې روایت دا چې په دلاري خبر پکې نشته دی بلکې چې کور ته راورسېدل لوط علیه السلام دغه د ملمسیا د لپاره تیارې کو زنانه ته پوښتنه کو څوک دی ولا ملمانه راغلي دي بس د خپل ورونو ته کوونډیانو ته اطلاع ورکړي چې ملمانه راغلي دي تاسو خبر شي خلک راورسېد کوري محاصره کوري چې محاصره کو ته بس دنه دروازه بند کړله او د دنه طرف نه ډېر زیات نصیحتونه ورته ورکړم نصیحتونه دي ذکر شوی دي نصیحتونه په اثر ونه او هغه ورته وایي چې بس ډېری خبرې مکه وغه چې زمون کوم اراده را هغه ارمان من سر تر سور غواړو او لہذا بل خبر لار زمون سره نشته لوط علیه السلام ورته وی دا زما ملمانه دي د ملمنو به عزت د قربه به عزت ده زما به عزت مکه وي خلک به وایي تاسو په خپل کلی کې دونه قدر نشته او د خلکو د دونه سپک کاریږي نو لہذا د ملمنو د مخې د حرکتونه بیخي مکه وي دی ورته تا ته مخکې من ویلي چې ملمانه کوړه مرا ولا راشنه خلک مرا ولا تا بیا را وستري اوس دا خبره مونږ ته مکه بلکې کبي خبره چې موږ اراده کړل لکه تا معلومه لوط علیه السلام چې کله دا خبري واوریدلې ډېر څه خپه شو په اخر کې ویل چې افسوس زما سره یو غټه قبيله وي او زه
زه د یو غټ قبیله سره په وس خلک خپل قومي خلک میرا پاسول وي د خلکو خلاف مسلمان غټ کارو می کړی وي ځکه اسلامي خلک ورشته خو قومي خلک میرا اوچت کړی وي د ظالمانو خلاف او دا ډېر ارمانونه وکړ ورته تاسو کې خيار کس نشته نصیحتونه ته وږي او ډېر سی وته ویل خو دې خبرو اثر نه کاو چې نه کاو جبرائیل السلام ورته وی چې خبر کېږم موږ د الله تعالی پرشتي او انسانان نه یو دی بالکل تا الله سره نشي رسول او دی خو د رانږدې شي چې دی وسوي تفسیر یې ذکر کړی دی چې دا خلک دومره مس په خبرو کې د ذکر کې بیا ذکر راشي نبی عليه السلام تعالی تعالی وایي صاحب عمر بن قسمی انهم فی سکرتهم یعمهون دی بخپل نشکی بیخي لاندو هیڅ خبره باندې پویدل نه حیا غیرت د پیغمبر نصیحت هیڅ خبره ده په اثر نه کړه ټولې تنبیه دي نو دوی رااله په کوټه باندې بر راوخت او چې بر راوخت د پاسه نه خطر کوزل کوشش وکاو چې کوټه د پاسه نه راودانګي په پړوي باندې یا په لار باندې او ځکه دروازې خو بند دي نو چې کله دوی بر راوخت نو په دغه ټیم کې او کته راودانګل تفسیر یې ذکر کړی د جبرائیل السلام خپل وزر راويستو او دوی په وزر باندې دخل کیږي کم چې دنګېدل خلک دوی په وزر باندې وغه دوی دا وغه ټوټي پر دیوالونو پورې پاتې شو تاسو رزه واچو او بدغه تفسیر کې لیک دي چې بیا جبرائیل السلام بارته یو دم پوک دمه چې پوک نو کم کسان چې د کور تر چا پیر ناس دي محاصره کړی دي دا ټول لاندې شو او دا غینه بعد جبرائیل السلام لوط علیه السلام ته ویل چې خپل خلک د شپې شپې وباس دا خلک بهر کا عذاب د پاره زه انتظار کوم د خلک بیا په دې باندې عذاب راځي سحر ټیم چې کم د شروع شو سحر وختي په دې باندې یو تیز هیبتي आवाज وشو او ردی هیبتي आवाज سر اکثر خلک چې دغه زرونه وچاو درمړ شو داغي نورستا جبرائیل السلام کم خارونو کې چې جرایم کېدل حضرت علیه السلام مخالف دغه غوندو خارونو لیدا لاس پته کته برزما کې ورو مانډو و مزمه کې د لاس ورسره تفسیر یې سر وې د لاس و مزمه کې ورسره او داس مکه د غوند خارونه د نور زمکه نه راوښ کول چې راوښ کول پورته بیا وړ اسمان ته وخیچول او تفسیر یې سر ذکر کوي نور تفسیرونه هم راغستري دي چې د بانګیانو اذانونه او د سپو غپا بره په اسمان کې وریدل شو دومره اوچت او په بل مخ باندې راوښ بدغه طریقه باندې د علاقې مکمل خاتمه وشو د باندې سره اعلان شو او لاندې سر د زمکه د پاسه شو ځکه جرایم سنگینو کار خطرناکو نو عذاب ول الله تعالی په ناشنا طریقه باندې ورکو باغه طریقه باندې ورکو چې اگر زمکه سطح هم د زګین نه ختم کړي نس کوره د دې نمخې بده باندې د قرتکانو باران هم شوی تیز د چغه ته قرتکانو باران زمکه پاستریدل په هر دغه علاقې چې کوم دي د صدوم علاقې چې کوم په حال دي د وردن په حکومت کې دي او دغه ځګینو کې هغه آثار په حال موجود دي کم ځګین کې چې د سره وبجنګې درې سمندر وسره ټچ هغه د بحر میت یا بحر لوط وته هم ویل کېږي اب دغه ځګینو کې آثار د عذاب د سې دي چې بدی کې میان چندخان هیڅ شی بده وبو کې ژوندې نه پای چې د بل ځګین نه راوړي وربه چې په اوري ساوه کې مړکی بیا سنسدانانو نوې تجربهګارو خلکو چې کړه دا وبو چی کړلې هغه د اندازه هم ولګیدل چې بدی وبو کې تیل په وبو باندې غالب دي تیل دومره سیوا دي پکې چې په وبو باندې غالب دي ځکه به ژوندې ستاري هم نه پاتې کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې کړه د علاقه باندې بورته تجارت لپاره شام یمن ته نو دا ځکه کې به سر لږ کاته کو او خپل سوالی به تیز کړل او ډېر په hebat سره بلاوانو چیر بده ځکه اصحاب کرامو ته به وجه بده ځکه کې به ساره گئی نو دې ځکه کې الله تعالی د غضب او د غصې آثار وسه موجود دلته به ساره گئی نو او دغه ځکه کې به په تیزی باندې تیرېدو دغه هم مستقل سنت دي چې کوم ځګونو باندې سنگین عذابونه تیر شوی دي هغه ځګونو ته به عبرت د پاره ورزي خو یې ساره کې بنو الته به چکر بنیاد باندې نه زی الته کې به وټلو انور شتونه نه جوړه چې پادشي کینی دي خبرو تر زړه سختي کې به د الله تعالی عذابونو د انسان یې نه کیږي نو دې ځکه کې دا وجاء اهل المدینه یستبشرون د واقع اولنې سر د سبانه